لله تعالى على عبده الكتاب والصلاة والسلام على من أوتي الحكمة وفصل الخطاب وعلى آله وأصحابه الأنجاب والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الحساب أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يبلغ أحدكم ذروة الإيمان حتى يكون الناس عنده مثل الأباعر في جنب الله أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله تعالى دا الله د شان عمره حمدونه او شکرونه چې د قرآن کریم او د دین اسلام په مناسبت باندې الله تعالی زمونږ او ستاسو د عاجزانو لږ وخت قبول کو چې په هغې کې مونږ دا الله تعالی آیاتونه واورو هغه کې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملغلره واورو الله تعالی دې زمونږ زړونه د دې ملغلرو قبلون کې جوړ کړي لکه څنګه چې الله تعالی موږ له ناستې او د اورېدو توفیق راکړ دغه شانتی دی الله تعالی شوی او را روان خبري زمونږه زړونو ته کوزي کی او الله تعالی دی زمونږه ایمانی او دینی زندګۍ کې د ترقۍ ذریعہ وګرځي صحابه کرام هغه هم کله کله یو بل تو فرمایل راځي چې لکینو نزداد ایمانا چې موږ یو بل سره لګي د ایمان خبرې وکړو چې زمونږ د ایمانونه لږ تازه شي د دنیا دوړي د دنیا محبتونه د دنیا مشغولتیاګانې هغه کله کله د بندنا هغه خپل مقصد هیر کی هغه مقصد د بنده نه هیر شي
دوړي پیراشي دارنګي قسمه قسم هواګانې الوزي کله چې کمدنو برګي هواګانې وي کله درې رنګه کله دو رنګه کله یک رنګه کله سری او کله شنی قسمه قسم هواګانې الوزي نو کله کله د انسان د زړه ور سره هم الوتل شروع کی چې د قران کریم محفل چاته نصیب وي د قران کریم مجلسونو ته حاضریږي نو بیا دا غلط هواګانی پسړه باندې اثر نه کوي د دې وجنه دینی مجلس ته د قران کریم د اوریدلو مجلس ته د احادیث مجلس ته په شوق او محبت باندې حاضرېدل په مینا او په محبت باندې حاضرېدل دې سره الله تعالی ایمانی ترقی نصیب کړي ایمان کی الله تعالی قوت او طاقت پیدا کړي پاغه سره ایمان مضبوطیږي چې کله دا غیر حاضرې وي قرآنی مجلس تا د دین مجلس تا حاضری نه لګي یا غیر حاضری اوګدشي نو دا غي نتیجه قسوت قلب شي زړونه سخت شي الله تعالی فرمایلی دي ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب فطال عليهم الامد فقست قلوبهم مؤمنان دي د يهوديانو د پیرنګيانو په شان نه جوړيږي چې هغه لا الله تعالی آسمانی تعلیم روحانی تعلیم دینی تعلیم هغه ول الله ورکړو خو سره د دینه هغه ورته حاضری نه لګولا هغه آسمانی کتاب تبنتل دا هغه به اوریدنه هغه به وینا هغه تبا کې ناستلنا نو دا غي زړونه سخت شو فطال عليهم الامد د غیر حاضرې مودې وګد شو وګدي غیر حاضران یې کولی دا الله کتاب لنه راتل نو فقست قلوبهم دا غي زړونه سخت شو پالا بادران شو بیا به وی ګناه څه خبره ده سره د ګناه به منګه جنت تزو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى دوزخ سی لن تمسنا النار الا اياما معدوده منګه نحن ابناء الله واحباؤه حرام خورای کی ایک نمبر شو ولیس علینا فی الامیین سبیل دا سیدی لکه پای خوراک د مور دا موږ له دسی جایز دی بالکل روا دی مال موزی خورد غازی اغیله به تعویلات کول حق پرس بندول جماعتون بندول دا عین انصاف گنم ومن ازلم ممن منع مساجد الله دا ټول نتیجه د سشوا د الله تعالی د آسمانی تعلیم نه د غیر حاضرای چې آسمانی تعلیم نه غیر حاضری شروع شو کچرته کی یو سړی غټ زمیدار دی او د زمیدارای پر رموز باندې پویږي نه د زمیدارای کی پی ایچ ڈی کړي دا تمغي وته لګیدلې دي دومره سخت زمیدار دي دانه پیجنی
تخم پیجنی، ټانګ پیجنی، مینا او پسینه پیجنی، او هغه د موسمونو حالت معلومی، پار سبانه خبردار دی، په دغه کې ماهر دی، پټی ته په ټیم حاضری کوي. خدا الله کتاب ته حاضری کړي نه ده، نو دا زمیداری د زړه نرمولې، د زړه کې انقلاب نشي راوستلی، د ایمان له ترقی نشي ورکولی، د ژوند کې د ایمان او د دین بهار او سپرلی راوستلی نشي. یو سړی د انجن استاد دی او مستری دی، مستری دی ماهر د انجنانو په نرای نرای پرزه باندې سکیږي، پویږي، په هر څه باندې پویږي. گاډي ورلا په ټرک کې راوړه او بیا به بوزي، داسې ماهر دی. اکسیډنټ شوی چوره شوی دی، خدای داسې ماهر دی چې بیا یې جوړ کی. په ټیرونو کې، په وایرنګ کې، پاریوسس کې ماهر دی، یعنی ماهر فی الکل. د گاڑی په هر څه باندې پویږي، پاریوسس پویږي. قرآنی کتاب ته غیر حاضری اوږده کړې ده. دغه د گاڑی مهارت د الله ته رسولی نشي، دا د گاڑی مهارت د الله ته رسولی نشي. د زړه کې دینی انقلاب، دینی محبت، خدایی مینا اگر راوستلی نشي. دغه د وړوکوالي کې د الله د پلار نه او د بیبي نه او د ابۍ نه کم ایمان زده کړی دی، نو اکه ایمان به وي، د ایمان ترقی کولی نشي کولی. الله تعالی قرآن کریم کې یو قاعده ذکر کړی ده. الله تعالی فرمایي وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا. دا لاکمنی کی دا چې تاسو کور ته پشار راوړئ او په ور باندې ناراضئ. ولكن البر من اتقى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. کور ته په ور غاړه باندې راځئ. په کومه غاړه راځئ؟ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا. عالمان ذکر کوي چې آیات کریمه کې د یو غلط رسم رد دی، خو الله تعالی تینا منگ لا یو لوی سبق را کړی دی. حضرت شیخ القرآن رحمه الله تعالی هغه چې په رسمونو باندې رد کوي، نو دا آیات کریمه اصل کړی دی. و اصول سنه کې آخر کې فرمائی من الدین ترک الرسومات. وای دین کې دا لوی حصہ دا چې خپل آبائی رسمونه، خپل مادری رسمونه، خپل قامی رسمونه، خپل معاشرتی رسمونه، خپل وطنی او قومی رسمونه هغه به پرېږدي. هغه به ساده خبره ده چې ته کویدن کې رسمونه رواجونه شروع کی. واسه زه تپوس کوم د شریعت کې د کویدن کولو طریقه وا او کنه وا؟ څوک په دا وایي چې نشته؟ داسې څوک ویلی شي؟ نشي ویلی. واده کې د شریعت طریقه شته او که نشته؟ یا الله زما دې په توبه توبه شته که نشته؟ نبی علیہ السلام په خپله واده کړی که نو کړی؟ او لوڼه واده کړی وی که نه وی کړی؟ ملګرو لی چې کمدنو ودونه کړي دي که نه دي کړي؟ نو طریقه د واده د شریعت شته. په نبی علیہ السلام د نبی علیہ السلام په ژوند غمونه راغلی دي،
راغلی دي غمونه راغلی دي نبی علیہ الصلات والسلام د یو کلی مشر پاتې شوی دی نبی علیہ السلام د یو خار مشر پاتې شوی دی نبی علیہ الصلات والسلام د یو لوی ملت بادشاہ پاتې شوی دی صحیح ده کنه نو نبی علیہ الصلات والسلام ژوند مرتب کړی دی ارڅ شته دا ټولې طریقې شته د کلی د مشرۍ طریقې شته د ملک د مشرۍ طریقې شته او چې کله د اراده وي او دنیا ته سانګلې وای نو د دنیا د بادشاہت طریقې شته صحیح ده د هغې طریقې شته هر څه ښودلي دي اوس کویدن واده نه شروع کا که ته په واده او په کویدن کې رسمونه او رواجونه شروع کې نو د شریعت طریقه وشوه نو واده او کویدن کې د شریعت واده او کویدن بدل شو هغه پاتې شو ستا په رسم و رواجو شو الله تعالی د واده او کویدن دپاره طریقه مقرر کړې وه نو واتوا البیوت من ابوابها واتوا البیوت من ابوابها کور ته راځي نو د شا د غاړې مه راځه په ور باندې راځه الله تعالی چې کم کار له کومه طریقه مقرر کړې ده په اکه طریقه یې کوه الټه کېږه په غلطه یې مه کوه برهان الدین زرکشي رحمه الله تعالی وي باشر الامور من وجوهها التي باشر الامور من وجوهها التي ينبغي ان تباشر ولا تعكسوها الله تعالی دا هر یو سیز د پاره یو ناج او یو طریقه مقرر کړی ده صحیح ده غنم د حاصلولو د پاره شته پټه په بادرو کې ال دول سکی واړی په کتک اخره کې وکر سکی او کی اوله کې د کتک په مہینه کر سکی او کی بیا و پټی ته چکر مکر لگائیں او بخور با کئی للون با کئی سپری مری با کئی ڈیلی ملی با لری کئی کبلی مبلی با لری کئی نو چی پندشپک میاشتی تیری شی نو من با دیوڑی شل من براوڑی طریقه دا سشا طریقه دا خواست یو سڑے دی او آغا چی کمدنو کور کینی وی ارغنم می پکار دی او شل منا او چی بسر مانر من چیو شل منا سوی او شل مانا غنم وی پٹیشتے کریے نا اڑیے نا ایسوم نکی اسی زبم وام تبم وائی چی دا سی نخری کی مڑا غنم کرده پا کار وی نده با پٹی اڑوالے وایو با کبانو وایو با چی کرده غنم پا کار وی نده با پٹی سکڑو اڑوالے دے پارام دیزای کناستی ویزمال شل مانا غنم با انشاءاللہ زده پٹی نسکوام رانم را بیوڑی زبم وام تبم وای چې د غنمو تاجت نشته یو سړی وای چې مړه دی یو سړی بس صرف نیم درزن بچی نو خیر دی پورا درزن خو به د بختور وي خو چې زما چې کمدنو یو صرف نیم درزن نو یو نیم نه صرف نیم سوي درزن بچی وي خو چې لکه زوم واده ونه کوم او د دې وادو د لانجو کنجو نه پکې سیمه لازم د دې لانجو کنجو نه پکې سیمه خلاص سیمه زما په خبره پوهېږي نو ټول وسوي چې د بچو تاجت نشته د بچو تاجت نشته د هر یو څیز یو خپله څه ده طریقه ده یوه لار ده په هغه لار به ځې نو هغه به څه کېږي میلاویږي په هغه لار به ځې لکه شیخ سعدي ذکر کوي سړی روانو په لار باندې نابل ورته وایي کاکاجي چرته اراده ده کجا مې روي اراده څه شی ده هغه ورته وي بچې چې کمدنو اراده حج دارم اراده مې د څه شي ده حج ده حج له روان یم هغه ورته وی ترسم نرسی بکعبه عربی ترسم نرسی بکعبه عربی کین را کی تو میں روی با ترکستان است
وی زمیدار کاکا یرمی دا چه تبا کابی تو نرسی زکا چه دا کم لار دی نیولی دا نو دا لار دا ترکستان دا کابی او دا عربستان ندا ترجو النجات ولم تسلک مسالکها ترجو النجات ولم تسلک مسالکها فإن السفینة لا تجری علی الیبسی د نجات امید کئی د دینی زندگی امید کئی اللہ تعالی تدرسیدو امید کئی نو پاک کلار باندی بروان شی کپاک کلار باندی نزی نو خپا کی گا ما پا اوچا کشتای نچلیگی پا اوچا باندی کشتای نچلیگی پاک نحج بروانین واللہ بیدالت در کی ٹھیک دا پاک طریقہ بکای پاکی باندی وزی مولانا رومی دایات عنوان کئی نو مولانا رومی فرمائی وی اطلب الارزاق من اسبابها اطلب الارزاق من اسبابها وادخل البیوت من ابوابها مولانا رومی ذکر کئی وی در رزق دا پارا چی منڈی وائی نو آئی را چی اوز خام خاص خوب گوری کانا سرد دینا چی در رزق وا دا چا کردی دا اللہ تعالی کردی دا وما من دابت الا علی اللہ فی الارض الا علی اللہ رزقها اللہ تعالی دا روزای وعدا کړی دا خو سره د دینه چې تا ته څوک وایي چې رزق وعده الله کړی دا قاري صاحب دا نیمه ګنټه جو دکان بند کا او لږ غونته کې جومات ته راشه چې د الله کتاب ووایو وایي ټیک ته یاره د رزق وعده یې کړې ده خو لاس په به خوځولو لاس په به خوځول غواړي نو هغې دپاره سره د دې نه چې وعده الله کړې ده او دا غیر پاره وای لاس په خوځول غواړي دینی زندگی ایمانی زندگی کله ته سوکوي چې ایمان جوړول غواړي دین زده کول غواړي او دین باندې چلیدل غواړي د الله رضا حاصلول غواړي وی مړه الله غفور الرحیم ذات ته الله غفور الرحیم ذات ته وی الله تعالی شته ډیر مهربان بادشاہ دی چلاسی بابا یو ځای کې وای وی تو اگر وائس شنیدی او رحیم استو بجا استو رحیم استو غفور است ولیکن غور کن در وصف قهار که ازی غور دلی دانا دونیم است وی تا با دوستا جناوری دلیوی چه اللہ تعالی بخون که مہربان دے بی شکا و بی شبی بی شکا دا تاج سمر ذہن کی رالا نو دا دین اللہ زیاد مہربان دے صحیح دے کنا دا دین اللہ زیاد مہربان دے دا اللہ تعالی صفات نہ متخیل لی اور نہ متعقل لی دا اللہ رب العزت صفات تمنگ رسیدلے نشو اللہ لکاو سی او سڑے منگ تو ہوئی منگ یوزائی لی دلے نہیں لکہ کلا کلا طالبان سر گپ لگوم ہم مسجد نبوی دا سی غاٹ تے ہم جستاسو ذہن کے سور راغ دا دین ہم سرے ذکر چی دا دی پا ذہن کے بڑیر غٹ جماعت چی کمدن و راشی وی بچیارا پا پیخور کے غٹ جماعت تے پا کراچائی کے سشے دے غٹ جماعت تے ریون کے غٹ جماعت تے نور دا دی ٹولو نسا دے دا اللہ تعالی مغفرت دا اللہ تعالی رحمت بی شکا و بی شبی بی شکا و بی شبی خویو خمرہ دا اللہ تعالی رازق دے نو چرتر املاس تا کڑی دا چی بس لیل بنواڑے رازی اللہ تعالی رازق دے نو لاس پا خوزائی کنا اللہ رب العزت غفور الرحیم دے خود کنڈی زوی سخو سخو با کول غواڑی کنا سا محنت پا کول غواړي الله مهربان بادشاہ دی خو یو طرف بلوم ګورا ولكن غور کن در وصف قهار الله تعالی جلالی صفتنا دی اغی کم لوگون تا که سوچو کا مومن خواغوی
الایمان بین الخوف والرجاء. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی کہ مسلمان چې دی یرا او امید دواړه اتلل شي نو لا تعدلا، دا دواړه با بالکل برابر وي، نه با دومره نا امید کیږي، نه به داسې یریږي چې د الله نه نا امید شي، او نه به دومره امید ساتي چې په ګناهونو بهادر شي. په ګناهونو څه شي؟ بهادر شي. مولانا رومی ذکر کوي وی در کفه جامع شریعت در کفه سندان عشق، در کفه جامع شریعت در کفه سندان عشق، هر هوسنا که ندان انجام و سندان بافتن. یو طرف تبا د شریعت احکامات نپریدی او بل طرف تبا د الله د جمال نه هم مزی اخلی. صحیح ده کنه؟ د الله د رحمتونو نه به مزی اخلی، خود الله حکم نه. دا دواړه چلول د هر سړی کار نه، د هر سړی کار نه دی. د الله تعالی چې کومه طریقه مقرر کړې ده نو په هغه طریقه باندې کار وکړه، په هغه طریقه کار وکړه. اطلب الاسباب، اطلب الارزاق من اسبابها وادخل البيوت من ابوابها. الله تعالی د رزق د پاره لارې مقرر کړې دي، نو دک شانتی الله تعالی د ایمانی طرقای، الله تعالی د دینی طرقای، الله تعالی د ملک چلاولو، الله تعالی د نظام چلاولو، الله تعالی د کور سماولو، دا غیر د پاره الله تعلیم او علم سکړه دې مقرر کړه دې. یو دو تاسو ما وکړ، تاسو مال خپ مینه جواب راکو. اوس دریم تاسو کومه پته به ولګي چې تاسو ما په دې دوه خبرو پوه شوي یو کنه. ماوی چې زمیدار لکه پی ایچ ډی کړی دا په زمیدارۍ کې، خو دې چې کم دنو لکه چې د الله د پیجنګلو علم ټچ کړی نه دی نو الله پیجندلی. تاسو ما ته وی رښتیا دي، صحیح ده کنه؟ دویم ماوی که یو انجن والا استازي او هغه چې کم دنو لکه په انجن کې مهارت ته په رموزو باندې سکیږي پوهیږي، په نرای نرای پرزه باندې سکیږي پوهیږي، خو چې هغه د قرآن کریم تعلیم، د الله د ایمان او د دین تعلیم هغې له راغلی نه دی، نو د هغه دینی زندگی او ایمانی ژوند د هغه ترقي کولی نشي. ټیک ده؟ اوس درته زه یو خبره کوم. یو سړی دی هغه په سکول کې پی ایچ ډي او ایم ای وکړو، صحیح ده کنه؟ پی ایچ ډي څوک ایم ای وکړو، پی ایچ ډي نه بره ایم فل، ایم فل نه بره یو بل شی دی پوسټ ډاک ورته ویل کېږي. پوسټ ډاک یې هم وکړو، په بره ورپسې لاړ، بس فل سټاپ لکه څلوېښته مې پاس کړو، دا دومره شی پاس کړو. ډیګري هم چې کم دی نو اخیري ګریډ یې واغستو. ما یو پیره چاته ووایي ما یاره 40 ګریډ افسر لکه. بیا ما ته د بیان نه وروسته یو سړي وي پاکستان کې د 24 نه بره نشته وي، 40 مو وایه کنه. نو ما خو لکه هسې پکې دغه وي، خو لکه 24 وي وزیر اعظم یې اخیري کنه، نو لکه 24 ګریډ شو، بالکل څه شی شو، 24 ګریډ شو. خو هغه د قرآن تعلیم، پیغمبري تعلیم ټچ کړی نه دی، نو هغه زمونږ دینی ژوند سمولی شي؟ هغه خپل دینی ژوند سمولی شي؟ نشي سمولی. الله تعالی د مسلمانانو د اسلامی ژوند دپاره، د ایمانی ژوند دپاره الله تعالی یو تعلیم را لېږلی دی. واتوا البیوت من ابوابها. هغه زندگی الله تعالی د زندګۍ دپاره، الله تعالی د مسلمانانو د حاکمیت، د مسلمانانو د عزت شمله، د مسلمانانو د ایمان ترقی، هغه الله تعالی د هغې دپاره قرآن را لېږلی دی، تعلیم را لېږلی د قرآن کریم. دا بدلون دا چې کوم ما او تا وینو، د دې بدلون بغیر د ایمانی تعلیم نه هغه کېدلی نشي، بغیر د آسمانی تعلیم نه هغه کېدلی نشي.
چې کم تعلیم الله تعالی د کم سیز د پاره مقرر کړی او تاغه مقصد داغې نه علاوه په بل باندې لټای نو این خیال استو محال استو جنون دا لیوانتوب دی بیا دا لیوانتوب دی الله تعالی زمونږ شخصي ایمانی ترقی زمونږ د مسلمانانو ترقی اغا الله تعالی په دین کې خودلې ده اغا الله تعالی په مضبوط ایمان کې خودلې ده الله تعالی صاحب فرمایلی دي وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین د ځان د بچ کولو بلا توجیهګانی دي لکه تفسیرونو ګوري کنه نو سعود په کې پیدا کړی چې ای بالحجت یو صحیح ده کنه لکه دا چې داسې مسله دا په دلیل باندې خو بار تم کې مسلمان سوي غالب او چې دا به کمندونو لکه په زمانه د خلفای راشدینو کې شیو بیا په زمانه د مهدی کې سکی وانتم العلون توجیهات پکې خدا موږ څه شیو دا موږ څه شیو دا ومنه چې مسلمانان یو خو مومنان د قرآن مومنان نه یو نننی دور کې وګوره نننی دور کې مسلمان غالب دی که کافر غالب دی مسلمان چې کمدنو غالب نشتا مسلمان په خپل کور کې هغه د خپل تپوس نشي کولی په خپل کور کې هغه په کرایه اوسیږي اوسې کنه اوسیږي وی منګ وی قرضدار یو ما قسم نه کړم منګ په خورلې سن دي اسې قرضدار یو منګ پکې مې څه خورلې دي چا چې خورلې دي هغه ټول قرضدار دي آی پوسه کار سو سره کارو ځان لته نه اله منګ پکې یو تانیز نه خورلې منګ پکې د څه شي قرضداري شو قرضدار یو نن الله تعالی وی وانتم الاعلون وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین تاسو بالا او بلندتری انتم الاعلون اعلون دنیا کې چې څوک ځان تخکرور وای او دنیا کې چې څوک ځان ته اوچت وای دا غي ټول نه اوچت الله وی تاسو یې اسم تفضیل لا مطلب چې ځان ته څوک اوچت وای ځان ته بریتور وای دا غي ټول نه الله وی اوچت تاسو یې خو شرط ان کنتم مؤمنین ان کنتم مؤمنین که تاسو ایماندار یې مونږ چې قران کریم وګورو نو واقعي چې ایماندارو او د قران ایماندارو نو هغه اوچتو چې ایماندارو او د قران ایماندارو یو وی د ایمان فټو د ایمان څه شي فټو او بل وی د ایمان حقیقت فټو او بل سوي حقیقت وی بل حقیقت وی یو د ایمان فټوي یو د مار پټوي د زمري صحیح ده که مخکې په سوباړي باندې ووالو دا ولي ولي راله وواله دې پیره کې خیري په زمري خلاصۍ کې خیري بالکل خوري به په اکلا بیلې ولا راغې نو راشه کته ودېږي بیا خو فبطن الارض خیر لکم من ظهرها الله الله شیخ القرآن رحمه الله تعالی فرمایل عجب دوری دیدم دری پادشاہی کہ للو و پنجو ہما شد سپاہی اللہ نبی علیہ السلام فرمایلی دی اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة چه کل زموارینا اہل تاوالا شوی نو دا قیامت انتظار کوئی دا قیامت انتظار کوئی نا اهلا چې کم یو ته چې کم دنو MBBS ډاکټر راولي او هغه چې کم دنو تلاوت چرته نه کړي قرأت نه کړي او تی د جمعات امام کی نو د جمعات معاملہ تباواله کنه خراب نه ته چې کم دنو یو هډ ماستر راواله پرنسپل راواله خو د جمعات په کار نه پويږي د جمعات سبق ویلې نه دی
هغه ته د جماعت امام کا او د ماشومان استاد کا نو بس خبره ختمه ده خبره ختمه شوه د الله تعالی د مسلمانانو د ملک د چلاولو لپاره د مسلمانانو د زندګۍ د سمولو لپاره اسلام را لېږلو قران کریم را لېږلو نو چې اسلام چا ټچ کړی نه وي اسلام چا ټچ کړی نه وي چې چاله قلهو نه ورځي او هغه چې کمدنو د ملک بادشاه شي نو ملک به خرابېږي که ملک به سمیږي خرابېږي به قرآن کریم موږ ته د ایماندارو نقشه ذکر کړې ده چې ایماندارو نو هغه غالبو هغه زورورو د قرآن ایماندار چې موږ وګورو ما یو د ایمان فټوي او بل د ایمان حقیقت وي یو زمری او د انسان مناظره وا زمری او د چا انسان نو د زمری او توي زوروري ما او انسان او توي زسما زوروري نو د انسان توي لکه تاسو سره څه دلیل لري چې تاسو زوروري ناغه توي وي په دې دیوال باندې پټو تو ګورم دیوال باندې پټو جوړ شوی نو پاغي کې چې کمونو انسان لګیدل او زمره سره کړو راچول پاپټو کې چې کمونو د زمره سره کړو راچولو هغه ته وګورم وې دې زمونږ سړی ته راچول نه هغه زمری ورته دوه خبرې وکړي یو توی وی لکن تصویر باس او دوی می وته وی ولکن قلم در کفه دشمن استم یو خبره وته دا وکړه پیدا چې تا ته مخامخ کاری نو دا زمره نه دی دا د زمری پټو دی گینی دا غزو دا میدان دوی می وته وی قلم هم من پلاس کې میډي او موي د چا پلاس کې ده د دشمن پلاس کې ده نن رونو کمنګ وایو چې قران کې الله وایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین امون خو مغلوب یو الله رب العزت مؤمنان یاد کړی دي الله د مؤمن پټو نه یاد کړی الله د مؤمن پټو نه یاد کړی او چې کم ځای کې کافر او مسلمان مؤمن بر سر پیکاری هغه ځای کې مؤمن غالبی ولکن قلم در کفه دشمن است نن د خلک وګوري يهودو ته او د فلسطین مجاهدینو ته ظاهر میډیا وای یا يهوديانو دا وکړل او هغه یې ګډ تکړی دي يهود ګډ تدي مجاهدین غالب دي او ان شاء الله الله به غالب کی ای غالب دي خو لکن قلم در کفه دشمن است میډیا د کافر پلاس کې دا خورونو دا ایمان دا فټو چي دي وعده چي دا د ایمان د حقیقت سره دا د ایمان د فټو سره نه مار چي دي د غوخه مار چي چل کوي پلاستیکی مار نه بسړی او ټوپ وي خو لکه بیا وي خدای دې غرقه زه دې په دوکا کړم کافر یو پیره پښاو دانګي چې دا خو هغه مؤمن دی د محمد ابن قاسم والا دا خو د صلاح الدین ایوبی والا دی دا خو د نور الدین زنگی والا دی یو ټوپ پښاو وي چې راوګرځي وي دا خو پلاستیکی دی چې موږ ته وګوري وي دا خو پلاستیکی دی زه د دنیا لريګم د زمانه یریږي ولی د مسلمانانو مادي کمه اگر روحانی ایمان پورا کو په مسلمانانو کې کسوخ کې د مال او د دولت کمی وي نو هغه چې پورا کیږي نه په ایمان پورا کیږي په ایمان باندې پورا کیږي قران کریم دا تاریخونه ذکر کړی دي مونږ ته هغه ایماندار غالبو الله تعالی ویل دي لقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو
उतर सकती है गर्दों से कतार अंदर कतार अब भी आगा ईमान दिशी नो अक्का अल्लाह देव अक्का वादा दा अल्लाह ताला फरमाई दी इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम कता सुदा अल्लाह दे दिन मदद कोई नो अल्लाह ताला स्तासु मदद कई अल्लाह ताला फरमाई दी वला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु ज़मादी पखपल ज़ात कसमी ज़मादी पखपल ज़ात बाने कसमी ला यंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु चसूकुम दा अल्लाह दे दिन मदद कई नो अल्लाह ताला बदा गई मदद कई अल्लाह ताला बदा गई मदद कई अल्लाह ताला प ईमान बाने द मुसलमानानो मदद करे दे वअंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन अल्लाह द मुसलमान मादी कमे चिरे असबाबु कमे चिरे अगा अल्लाह ताला प ईमान बांदी पूरा कई कयो सड़े वही काफिर सरा टेक्नोलॉजी दा काफिर सरा जोर दे खु मुसलमानानु सरा च कम यो जोर दे मुसलमान सरा च कम ताकत ते नो आगा द काफिर सरा निश्ता दे आगा अल्लाह ताला दे इन्ना अल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन वत्तकुल्लाह वअलमू इन्नल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मअल मुत्तकीन अल्लाह ताला द मोमिनानो मलगरे दे नूर हक शमा इलाही को बुझा सकता है कौन जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन अल्लाह ताला चिचा सरमल गरेवी नेलवी से रहमहुल्लाह ताला फरमाइल किया परवा अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ किया परवा अगर सारी खुदाई हो मुखालिफ काफी है अगर एक खुदा मेरे लिए है चियो अल्लाह ताला जमा मलगरेवी नुच सालिम दुनिया मुखालिफिन हुई बा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पयो मुकबान मैदान तरावतो वी फरमाइल लौ जाहिदन्नहुम वहदी हत्ता तनफरिदा हाज़िहि सालिफा कसम पाल्ला यवाजी वसर मुकाबिला कोमा तरदी पूरी चीज़मा दा सर्द तनी न जुदाशी यवाजी वसर वही मुकाबिला कोम अबू बकर सिद्दीक फरमाइल वल्लाही लउकातिलन्नहुम वहदी हत्ता तनफरिदा सालिफती कसम पाल्ला की सुकनवी आवाज वसरा मुकाबिला कोमा दाउली दा ईमानी ताकतो ईमान ची ईमान शी नागत बिया कायनात जीरो कारी कायनात जीरो कारी दो अल्लाह ताला मुकाबिल चिवी द गैरुल्लाह हुकूमतुन चिवी नो गई सरा कला पयो लास की पयो लास की जोड़ शवे औ जाली जन्नत वी औ पबल लास की वर सरा जाली ची कम दनो दो ज़ख्वी जाली सवी दो ज़ख्वी ता तबवई कज़मान न माने अवल बदतो वही ची उगोरा दी प्लाकाता और दी सलात उगोरा ची अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ना अल्लाह कानून प्रेगी दी ना अल्लाह ताला दिन प्रेगी दी नो दा सिजुना बदर तमिलावशी दा ची कम दनो मालुना दौलतुना शराबुना कबापुना जिना कयो उठले ओ मजी दा बदर तसशी मिलावशी दा सिजुना बदर तमिलावशी पदी सिजुनो बा ता चे कम दनो आगा दे ईमान ना अड़ाई दसना बदे अड़ाई दे ईमान ना बदे अड़ाई आगा बदे तो वही ची नाम इन्नकुम इज़ल मिनल मुक़र्रबीन नाम
انکم اذا لمن المقربین. که فرعون قانون خدمت تیو کو، د فرعون د الوهیت خدمت تیو کو، د فرعون د ربوبیت خدمت تی اوکو، نو تا توجه کم دنو ډیر سه ملاو شي، بینک بیلنس په ملاو شي، 5000 سړیا ډالر بدر تسشي، ډالر به ملاو شي، پلان کی ملک و ہوٹل ملاو شي، پلان کی ځای کې وجه کم دنو تا تب گرین پاسپورت سشي، چې د دنیا کم ملک تازي او چر تازي نو هغه ودته ملاو شي، او ته چې کم دنو د مذهبي سکالر په نوم باندې یاد شي. دا سيزونه به بل طرف ته ودته وي کچرته کې خلاف تیو کو، کچرته کې خلاف تیو کو نو په ګس لاس کې سره دوزخ ته وی پدی باندې چې کم دنو خرمه. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. کله فرعونی نظام خلاف دیو کو اور دی خلاف دی خلوچا تکڑا نو په یو صورت کې وای کمن المسجونین لتكونن من المرجومین لتكونن من المخرجین. جیل کې باندې واچوم لتكونن من المرجومین، سخت ریمانډونه بدل درکما، او لتكونن من المخرجین، ذل بدر بدکم، نیشنلٹی بدل ختم کما، نیشنلٹی بدل ختم کم، جیداد بدل ضبط کما، بیا بدی ملک کی وقت نشی تیراولے، دا ملک نبادی اوباسما، اس راشا دا ایمان او دا مادی مقابل شوا. دنیا کو ہے پھر مار کے روح بدن پیش، یو طرف تا ایمان نے او بل طرف تا ماده دا، یو طرف تا دنیاوی جنتون دی او بل طرف تا دنیاوی دوزخون دی، او منس کی اللہ تعالی دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل اما ان السلطان والقرآن سیفترقان، خبردار واوری قرآن او بادشاہ با یو زلی جودا شی. بادشاہ با یو سوئی قرآن با بل سوئی. ان السلطان والقرآن ان القرآن والسلطان سیفترقان. کدا بادشاہ منو نو دا اللہ مجرمان کیگو، او کدا اللہ منو نو یو طرف تا ڈانگ دے او بل طرف تا پرانگ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائل فدورو مال کتاب ہے سمادار، یو دیو طرف تراکاگی. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم، اور مسلمانانم بل کعبه جوړ کړه، د مکی په ځای امریکای ته ټیټیږي، او د قرآن کریم په ځای باندې انګریزي تعلیم د ژوند ضامن وګرځاو، د اسلامی نظام په ځای باندې جمهوری نظام چې کوم د هغه د ژوند آینه وګرځوله، د پیغمبر د سنت ځای هغه معاشرتی رواجونو راواغستو. مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آزر نے تو رشوائے صنم، اور د بوتانم شکلنا بدل شو. مختلف قسم بوتان، نئے زمانے کے نئے بت، د نوی دور نوی بوتان شو. کلا د سپینو زرو بوتان، کلا د سرو زرو بوتان، مختلف قسم بوتان دی. کلا د پاٹائی بوتو، کلا د جھنڈی بوتو، کلا د لیڈر بوتو، کلا د ڈگرائی بوتو، کلا د پنجزاری بوتو، مختلف بوتان دی. بوتانی وهم گما
یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیون، یہ مال و دولت دنیا رشتہ و پیون، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنی براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اگر چبتے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم اعظم لا الہ الا اللہ۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزان ہو لا الہ الا اللہ۔ دا مختلف قسم بوتان اگر چه کمدنو مقابله لرازی، یو طرف تا اللہ دے او بل طرف تا دا مصنوعی جنتون دی او بل طرف تا دا مصنوعی دوزخون دی۔ کسو کو اللہ اس ایمان دے، خدا کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، خدا کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا۔ دا اسلام ترقی چی دا نو آغا پا ایمان باندے دا، آغا پا ایمان باندے دا، او دا کفر نظر ہمیشہ پا ظاہری اسباب باندی وی، دا کفر نظر ہمیشہ پا ظاہری اسباب باندی وی، دا دی ایمان نا ایٹم بم جوڑا والغواری۔ نبی علیہ السلام فرمائل فدورو مال کتاب ہے سمادار، فدورو مال کتاب ہے سمادار۔ تاوشا قرآن پسی چکم تا قرآن تاویگی۔ سوال راگی، سوال راگے چھ سر خوبا بیا خرو، سر خوبا بیا خرو۔ نبی علیہ السلام دا حدیث آخری جملہ کیوں فرمائل لموت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ۔ دا اللہ رب العزت تابدار یعنی عبداللہ دا دی جہان نا منتقل شاہ، مر دا دی جہان نا منتقل شاہ، خوچ دی دنیا کی تیری ترام جواندے نو عیسیٰ جاتو دا تیری ترام دا جوان دا عبداللہ مرق خدے۔ لموت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ۔ چی ایمان دا دی مقابلی شی، چی آغا دا کافر دوزخ تا آغا جنت ہوئی۔ صحیح شوہا؟ دا کافر زندان تا اغا سوئی جنت وئی، دا کافر سزاگانو تا اغا رفع درجات وئی۔ چی ایمان داسی شی مرگ دے دلاس شہادت گرنما نو اڑ بشم نو مڑ بشم نو اڑ بشم دا مڑو انتخاب کی۔ نو دا اللہ رب العزت دا پارا اگر مرگ چی دے لموت فی طاعت اللہ خیر من حیات فی معصیت اللہ۔ اگر اللہ دا پارا چکم تکلیف برداشت کی گی نوی ضرب الحبیب زبیبو، دا اللہ دا پارا دتا کنزل کی گی، دا اللہ رب العزت دا پارا دتا بدر دیویلشی نوی ماشاءاللہ احبو و احب فیہ ملامتا فإن الملامت فیہ من اعدائی۔ تلخیص کو بجتا ویلے گنے نو دا اللہ رب العزت دا پارا ملامت والا مزور کئی، دا اللہ رب العزت دا پارا مرگ چرے نو آغا شہادت گنی، دا اللہ پا مقابلہ کی چکم جنت تے اغوات دوزخ کاری، اغوات سخ کاری، اغوات اسکروٹ اخکاری، اغوات دو اورس کروٹ اخکاری، دا اللہ رب العزت پلار کی تکلیف و تسخکاری جنت کاری، دا غ ایمان چکم دنو دمراحت ترسید لے دے، دا ایمان دمرا مضبوط تے، ایمان دمرا مضبوط تے
چې د هغه مخې ته کس ووجو شهید کو نو وی خاندل نو وی جړل ورته یې ود خاندل ولې ود جړل ولې وی مې خاندل ځکه چې اوس پکې خیر ښکلي ځای ته رسېدلی او مې جړل په دې چې زما آخر داسې کم یو ګناه وه چې زه رستو پاتې شم زما کم یو داسې ګناه وه چې زه څه پاتې شم رستو پاتې شم ایمان دې ته ویل کېږي چې د الله تعالی په مقابله کې هیڅ یو څیز هغې ته ګوري هم نه بلکې د الله په مقابله کې چې کم یو څیز دی هغه ورته څیز ښکاري نه نو صفر څه شی صفر هغه ورته صفر ښکاري هغه ورته هیڅ هم نه ښکاري دا ایمان دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل نبی علیہ السلام فرمائل لا یبلغ احدکم ذروة الایمان لا یبلغ احدکم ذروة الایمان تاسو کی یو تن د ایمان غونډای باندې ختلې نشي حتی یکون الناس عنده تر دې پوری چې دا خلق د پنځ داسې شي لکه صفر پچی بے حیثیتا فی جنب الله په طرف د الله کې یو طرف ته الله دی بل طرف ته فیسبوک دی بل طرف ته فلم دی چې کم یو ایمان پک بنده کمره کې بنده کمره کې د الله د یرینا فیسبوک نشي پرې خودلې هغه فلم نشي پرې خودلې نو هغه په میدان کې د الله رب العزت د پاره دشمن چې کمدنو څنګه پریږي دي او د الله د پاره و 5000 څنګه پریږي دي د الله د پاره به ډیګري او ګریډ څنګه پریږي دي او 1,80,000 رشوت پا څنګه پریږي دي سود تباغه څنګه زړه ټینګي وي ایمان چې دی ایمان هغه دی چې د ګناه په ټیم کې نیغ راشي ودرېږي بنده ته چې دا څه کوې قال معاذ الله قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي ایمان لگا وغلقت الابواب وقالت هيت لك هئت لك ورتوی جنې ورته ځان جوړ کړی دی بالکل رکاوټ نشتا اغا جنې چې دا نو خاتون اول دا غینه خسته جنې په ملک کې نشته چې کوم لګته نو هغه محل کې اول دا غنه چې کم دنو خسته هلک نشته او د ځوانه زور دی او پر دې وطن نه نور خو پوښوي کام قبیله په دې کلی کې نشتا نو دومره سم مسله وتا نشتا په دې کلی کې او جرم نه وادیم نشتا وادیم نشتا او دعوت د جنین طرف نه دی او هغه جنین د هغه حاکمه ده هو فی بیتها هغه نوکر دی حقوق بشری دادی په کار در چې دی جنین د زړه خیال وساتل شي خو ایمان ودریدو او ایمان وی معاذ الله انه ربی احسن مثواي ایمان لدمره تربیت وکا چې ایمان د سرو انګارونو په منځ کې आवाज وکي اندرا مادری جا خوشایم گرچ در میان آتشم ایمان آواز بلند کی لن نؤثرکا علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضی هذه الحیات الدنیا انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى
ایمان دې ته ویل کیږي چې هغه په هر یو سیز باندې ترجیح ورکی، چاله ورکی، الله لورکی، پیغمبر لورکی، د خپل خواهش په ځای ترجیح ورکی، چاله الله لا، د الله پیغمبر لا، قرآن کریم لا، د الله حکم لا، هغه ته رسمونه پرې خودل، رواجونه پرې خودل، رشوتونه پرې خودل، هغه ارس سوي آسان وي. د داسې ایمان جوړولو د پاره مستقل مهنت ضرورت دی. ٹھیک تک بے محنت کیږي یار، چې په کم کار باندې مال جان وقت ولګي نو هغه قیمتي شي. صحیح خبره ده یار، دا خود مشرانو خبرې دي. مال جان وقت ولګي غس شي قیمتي شي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان استادو، صحابه کرام د ایمان طالبانو. ایمان بغیر د تعلیم نه نزد کیږي. نصاب تعلیم قرآن، نصاب تعلیم سشو قرآن کریم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ما كنت تدري ما الكتاب ولا تا ته پته نه وه چې ژوند خلق په کم قانون تیری الکتاب، او تا ته پته نه وه چې د دې قانون بنیاد به څه شی وي، لل ایمان. ولکن جعلناه نورا. ما درته بنیادو مخودو او ما درته چې کمدنو قانونو مخودو او د هغې لار مې درته ومخودله. ولکن جعلناه نورا. الله تعالی قرآن رڼا کړې ده په قرآني محنت، په قرآني تعلیم، په قرآني اوبو باندې ایمان اوبکا چې د ایمان ثمرات وویني. داسې شي چې هغه داسې ایمان شي، داسې ایمان شي چې تؤتي اکلها کل حین باذن ربها او اصلها ثابت وفرعها فی السماء. فرعها فی السماء. ورونو په ایمان باندې د قرآن پرانا کې محنت پکار دی. د قرآن نه علاوه د قرآنی تعلیم په مقابله کې صحیح ده، دا ټکی صحیح ده، مقابله کې د قرآنی تعلیم مقابله کې چې څومره تعلیمونه راواغستل شي، څومره محنتونه راواغستل شي او پاغي ایمان جوړول شي، نو فزادهم الله مرضا. هغې نه مرض زیاتیږي، پاغي باندې ایمان نه جوړیږي. د قرآن په رڼا کې چې کم محنتونه دي، د حدیثو په رڼا کې چې کم محنتونه دي، هغه د ایمان محنتونه دي. د قرآن او د حدیث د هغې تعلیم لرونو وخت ورکول غواړي. زمونږ 10 ګنټې دنیوي تعلیم اخلي، خو مونږ قرآني تعلیم له ټیم نه دی ورکړی. قرآني تعلیم له ټیم نه دی ورکړی. د دې وجې نه کچرته یو استاذ وي، هغه ته رشوت را مخې ته شي، هغه ته نه مخ ناړی. که یو افسر وي، هغه ته رشوت را مخې ته شي، هغه ته مخ ناړی. سود راشي، هغه ته مخ ناړی. ډاکټر سره چاړه ده، د مرای نه پې خلک لالی، نه جي د سټ نه مرای نه بیا زر مړېږي، د سټ نه پې خلک لاړی. پټواري سره چاړه ده، تانیدار سره چاړه ده، جج سره چاړه ده، وکیل سره چاړه ده. دا چړی بغیر د قرآنی تعلیم نه ختمېدلی. دې ټولو ته دی قرآنی تعلیم ورکړی شي او دا ټول قرآنی تعلیم حاصل کی چې ردی ایمان شي، چې دی رشوت اخلی، چې دی سود کوي، دی ګناه کوي، چې د لاس رپیږي په بنده کمره کې د لاس رپیږي. دا ایمان نه، دا ایمان په قرآنی تعلیم حاصلیږي. سکولیانو الکانو لا، کالجیانو الکانو جنکو استازانو لا قرآن زده کول دا فرض دی. دا فرض دی چې هغوی قرآن زده کی، قرآنی تعلیم زده کی، قرآنی قانون نزان خبر کی، د اسلام د احکاماتو نزان خبر کی. اغیار زمونږ نه د اسلام علم اخلی، پکار ده چې مونږ د اسلام علم خور کو، د اسلام علم خور کو. الله تعالی دې مونږ سره د دې احساس پیدا کی. واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. دعا